نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده نو د الله پاک د یو نوم وظیفه ده. څوک چې د الله پاک د یو نوم وظیفه وکړي تمام مشکلات به ختمیږي او دغه رنګې تمام پریشانۍ دا به ختمیږي، تمام ټینشنز دا به ختمیږي او څومره د انسان حاجات دي د تمام حاجتونه دا به الله پاک پوره کوي. محترمو صرف د یو نوم ذکر دا ذکر سره وکړئ، انشاءالله العزیز الله پاک ستاسو هر قسمه مسله دا به حل کړي. ستاسو کوم بند کارونه دي دا به الله پاک کله وکړي. ستاسو کوم تقدیر د محترمو بند دی قسمت به الله پاک ستاسو بدل کړي. یاد ساتئ محترمو که دا وظیفه څوک د کاروبار دپاره کوي، که څوک د رزق دپاره کوي، که څوک دولت دپاره کوي، بس د الله پاک نوم دی او تاسو دا شروع کوئ، دا وایې وایې د ورد کوئ، انشاءالله العزیز الله پاک به د دې په برکت باندې ستاسو دنیا هم حفظ کوي، آخرت به هم حفظ کوي. تاسو به دنیاوي امور دي په هغې کې هم څه نه څه هیلپ میلاویږي او دغه رنګې نیکي دا محترم تاسو ته لازما میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده د تمامو حاجاتو د پوره کېدو وظیفه ده، د تمامو مشکلاتو د حل کېدو وظیفه ده. تاسو محترمو یو څو ورځې د عمل وکړئ، انشاءالله الله پاک به ستاسو تمام حاجات تمام مشکلات دا به ختم کړي. یاد ساتئ حاجتونه پوره کولو والا الله پاک دی، مشکلات لرې کولو والا دا الله پاک دی. نو موږ خپل مشکلات خپل حاجات په الله پاک باندې حل کړو. یاد ساتئ محترمو چې الله پاک داسې ذات دی چې دا ورکوونکی دی. الله پاک وایي که تمام انسانیت زمان وغواړي او زه تمام خلقو له ورکول وکړم زما خزانو کې کمی نه راځي. نو د الله پاک خزانو کې کمی نه راځي. موږ به کوشش کوو چې موږ د غوښتو کومه طریقه ده په داسې لیول د الله پاک نه غواړو چې الله پاک ته پته ولګي چې او دې بنده ته لازمي حاجت دی. الله پاک ته پته هم ده خو بیا هم الله پاک ګوري چې کوم بنده ښایسته دعا کوي، کم بنده په ښه طریقې زمانه غواړي، کم بنده ښه تعریف معلو کی نو زه به له ښه څیز ورکړم. موږ له تعریفونو نه راځي نه موږ داسې څه خاص کولی شو. خو یاد ساتئ چې بعضې وخت کې به تعریف به زده کې الله پاک نومونه دي زده که یا به یو پاڼه یې ولیکه ویې وایه. الله پاک صفتونه وکړه یا الله پاک د تمام جهان مالک د تمام خلکو له ته رزق ورکړې، اول نوال آخر پورې تمام خلک روټۍ خوري، د ټولو خلکو له ته دولت ورکړې، هر څه ورکړې غله. نو ربه زم ستا بنده مال ماکې داسې ترتیب باندې الله پاک د تمام خلکو له ځان نه بهترین ښکلي اعلی کورونه ورکړي، ښکلی ژوند ورکړی. الله پاک زه دې بنده یم مال ماکې. الله پاک کو زما تقدیر کې تا لیکلی نه نو ویلې کې پکې تا نه څوک تپوس کوونکی دا نشته دی. ښکلې دعا په دعا په ذریعه سره الله پاک سره تعلق ساز کوي، انشاءالله چې به تاسو څه وایئ هغه به کېږي. نو نن چې کومه زموږ وظیفه ده محترمو دا د الله پاک د یو نوم ده یا هادیو. یا هادیو اے هدایت کوونکیه، اے لاره ښودونکیه، اے کار اسانوونکیه. نو ترتیب به دا وي چې موږ به 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړو. مونځ ترتیب به دا وي چې نیت داسې ده چې نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعته صلات حاجت مونځ ادا کوم په ډېر زر وخت په رضا د خدای ها سوره تعالی را محمد کعبه شریف په لور کو الله اکبر. بیا به ثنا وي، تعوذ به وي، تسمیه به وي، سورة الفاتحه به وي، ورپسې د قل هو الله احد په ځای باندې به آیت الکرسی وپیری وي، آیت الکرسی به وپیری وي. بیا د هغې نه بعد رکوع کې سجده به وکړې، رکعت برابر شي به سي 2 رکعت ته بیا به بسم الله به وي او دغه رنګې سورة الفاتحه به وي. بیا به د هغې نه بعد د قل هو الله احد تقریبا وپیرې به دا وي. چې وپیرې دې ویلي نو صلات حاجت مونځ دا به دې پوره شي او بیا د هغې نه بعد کښېنه یا هادیو 501 پیرې ووایه، یا هادیو 501 پیرې ووایه. ولې ویلي
بیا د هغې نه بعد په سجده باندې سر کېده او څومره چې ستا حاجات دي، څومره مسایل دي، څومره تکالیف دي، تمام تر تمام الله پاک ته ووایه. انشاءالله الله پاک به ستاسو تمام حاجات پوره کوي، تمام پریشانۍ به ختموي. په صدق باندې د زړه په توجه باندې وکئ، بیا تماشه کوئ چې څنګه کېږي. الله پاک دې ستاسو او زموږ تمام حاجات پوره کړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو تمام پریشانۍ د ختمې کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.